سلورم سپارہ اوم نمبر رکو سورہ آل عمران شپاڑسم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کچیر تاسو خبرو پس لاړ شئ د هغو خلکو چې کافران دي یردوکم علی اعقابکم دوی به تاسو په خپلو الټه خپو سره وګرځوي فتنقلبوا خاسرین تاسو به وګرځېږئ نقصان وال بل الله مولاکم بلکې الله د ستاسو مولا دی وهو خیر الناصرین هغه له واړو نه بهتر مددګری سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زر دی چې موږ به واچو د هغو خلکو په زړونو کې رعب څوک چې کافران دي بما اشرکوا بالله په سبب د دې چې دوی الله سره شریک وګرځولو ما هغه بوتان لم ينزل به سلطانا چې الله د دوی څه دلیل نه دی ښکته کړی وماواهم النار او د دوی خلکو ځای اور دی وبئس مثوى الظالمین او څومره بد ځای ناانصاف دی ولقد او بیشک ضرور صدقکم الله الله سچ رښتیا وګرځولو وعده خپل وعده اذ تحسونهم باذنه سو وخت تاسو کافران قتل کول د په حکم سره حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو بزدلی ښکاره کړه وتنازعتم فی الامر او جګړه مو شروع کړه په خپل کار کې وعصیتم تاسو نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم وروسته د هغه څه چې تاسو ته ښیلی شوي ما تحبون هغه چې تاسو خوښولو منکم د ستاسو نه من یرید الدنیا څوک چې اراده لري د دنیا ومنکم او د ستاسو نه هغه خلک من یرید الاخره څوک چې اراده لري د آخرت ثم صرف عنهم بیا د ستاسو مخ الله له دوی نه وګرځولو لیبتلیکم لپاره د دې چې هغه تاسو امتحان واخلي ولقد عفا عنکم او بېشکه ضرور الله تاسو ته معافي وکړه والله ذو فضل علی المؤمنین الله فضل وال د ایمان والو باندې اذ تسعدون څه وخت چې تاسو مخ وګرځولو ولا تلؤون علی احد یو د ستاسو هم رستو نه کتل والرسول یدعوکم رسول بلنه کوله ستاسو ته فی اخراکم په دویم جماعت د ستاسو کې فاصابکم غما بغم بیا تاسو ته غم په بدله غم ودرکړلی شو لکۍ لا تحزنو لپاره د دې چې تاسو غمجن نشئ علی ما فاتکم هغه چې څه تاسو له لاسه پرېوتو ولا ما اصابکم او هغه په څه باندې چې څه تاسو ته راورسېدو والله خبیر بما تعملون الله دې ستاسو عملونو باندې خبر دی ثم انزل علیکم من بعد الغم بیا نازل وګرځولو ستاسو باندې غم نه وروسته امنتا اطمینان نعاسا یو خوب شانتي خوب یغشا طائفة منکم چې خور شو په ستاسو یو جماعت کې وطائفة او یو جماعت قد اهمتهم انفسهم یو جماعت ته خپل ځان فکر و یظنون بالله غیر الحق الله باندې بیجا ګمان لرلو ظن الجاهلیت هغه جهالت وال ګمانونه یقولون دوی هل لنا من الامر من شیء آیا په دې کار کې څه زمونږ څه اختیار شته قلت ورته فرمایا ان الامر كله لله ټول اختیار الله لره دی یخفون فی انفسهم دوی په خپلو زړونو کې پټوي ما هغه څه لا یبدون چې نه ښکاره کوي لکه ای محبوبه ستا لره یقولون دوی وایي لو کان من الامر شیء که چېرته زمونږ څه وسوی ما قتلنا هاهنا نو موږ به دلته نه قتل کېدو قلت ورته وفرمایا لو کنتم فی بیوتکم که چېرته تاسو یې په خپلو کورونو کې لبرز الذین ضرور به تاسو ترا ورسی
ضرور براور رسیږي الذين خلق ته کتبه چې لیکلی شوی علیهم په دوی باندې القتل قتل کېدل د دوی الی مضاجعهم په خپلو ځایونو آرامګاهو د دوی لیبتلی الله لپاره دی چې الله تاسو امتحان واخلي ما فی صدورکم چې څه په ستاسو زړونو کې دی ولیمحص ما فی قلوبکم او کلاو کې الله هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دی والله علیم بذات الصدور الله د زړه پټو بهدونو رازونو باندې خبر دی ان الذين بشک خلق تولوا چې مخې وګرځه منکم په تاسو کې یوم التقى الجمعان په کومه ورځ چې دوه فوجونه مخامخ شو انما استزلهم الشیطان پس شیطان دوی لره لغزش ورکړو به بعد ما کسبو په بعضې د دوی عملونو ولقد عفى الله عنهم په تحقیق سره الله دوی ته معافي وکړه ان الله غفور حلیم بشک الله بخونکی حلم وال دی